بنورو پاٹو لائس پتہ نہ لگی چې څونه پاټې دي د هغې لا د الیکشن تړه کېږي یا نه کېږي، نه امیدواران شته نه حرکت شته. که په میدان ګورو زه تاسو یقین وکړئ چې زه تقریبا په د ټوله صوبه کې د جلسو د اهتمام چې زموږ د امیدوارانو کړی دی، زه د ټوله صوبه کې وګرځېدم. زه حیدر خان، بابک صاحب، میا صاحب، حالات الحمدلله داسې دي چې پښتون خو پرېږدی چې د پښتونخوا اونې او بوټي م له خیره سره دي، یو سور نښه ده او انشاءالله دا اثر به په راروان انتخابات کې ګرځوي. ګرانو وروڼو، ګرانو مشرانو، د هغې وجوهات دي. زما په سوچ لومړنۍ وجه خو یې دغه یقین د خپل قام د عوامي نیشنل پارټۍ په ماضي، په حال او په مستقبل چې انشاءالله پښتون قوم ته دا پته ده چې عوامي نیشنل پارټي هیڅ چېرې هم د پښتون قوم د حق، د پښتون قوم د وسایل، د پښتون قوم د پہچان نه په یو صورت رسته کېدو ده. تاسو ګورئ ګرانو وروڼو چې د نن په ماحول کې خلک نظریې په وړې خبرې دې حد ته ورسېدل چې خلک د کرسو دپاره مور او پلار بدلوي. خو ضرورت یې ورته پېښ شو د دې کرسو دپاره کیدی شي چې خپل ایمان بدل. هغه کرسۍ چې خلک ورپسې دي، حیا یې ورپسې پرېښې ده، عزت یې ورپسې پرېښې دی، وقار یې ورپسې پرېښې دی، هر دو لګوي خو چې هغې کرسۍ ته ځان ورسوي. الحمدلله دا هغه کرسۍ دي چې ستاسو مشرانو باچا خان، ولی خان، اسفندیار خان او انشاءالله زه یو ځوان ستاسو په مخ کې دا لوس کوم چې د دغې کرسو لالچیان نه یو. دغه کرسو له به هم لکې ورکوو چې دا خلک ورپسې ایمانونه بایلي. خو لالچ لرو، د خپل قام لالچ لرو. تاسو پسې به خلک ګرځي مختلف رنګونو کې. څوک به درته وایي چې ووټ راکړې چې زه وزیر اعلی شم، څوک به درته وایي چې ووټ راکړې چې زه وزیر شم، څوک به درنه په یو بانه ووټ غواړي، څوک به درنه په بل بانه ووټ غواړي. پښتنو دا مې ایمان دی او دا مې یقین دی چې انشاءالله دا د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو هغه د فکر تسلسل دی چې که زه یا زما پارټي نن د پښتنو در روانه ده، نن د پښتنو هر کلي هر کوڅې ته روانه ده، نو انشاءالله د ځان دپاره هېڅ نه غواړو، بلکې که کچکول ګرځو خیر غواړو نو د خپل قام دپاره غواړو، د خپل قام حق غواړو، د خپل قام ګټه غواړو، خپل وسایل غواړو. انشاءالله د هغې نه علاوه یو لالچ نه لرو. او دا زه بار بار ځکه دوراوم چې لالچ نه لرو نو انشاءالله داسې سودا به ونه کړو چې ستاسو د حق او ستاسو د وسایلو نه موږ نه. ګرانو وروڼو، زه چا پسې خبرې نه کول غواړم. زه نن تش د خپلو حالاتو او د خپل قام د ستونزو نشاندهي کوم. پښتنو وروڼو، یاد دې وي چې پښتون قوم من حیث القوم مسلمان دی. دا خبره لکه د انور واضحه ده چې یو قوم چې هغه من حیث القوم مسلمان دی هغه پښتون دی. نو بیا چې یو قوم په ټوله مسلمان دی، په دې قوم کې د اسلام او د کفر جنګ نشته، بلکې دلته د ذاتي فوایدو دپاره، د ذاتي لالچونو دپاره، د کرسو او د عهدو دپاره، د نوکرو او د مزو او د چرچو دپاره خلک مذهب استعمالوي، د مذهب په جامه کې ودرېږي. او زه ورته ښکلا ووایم خپل مونځ، خپل اودس، خپله روژه، خپلې هغه فریضې چې الله پاک وایي چې دا عمل به کوې نو تا به پرې بخم، د بخشش په ځای هغه په قام خرڅوي او کوشش کوي چې په هغې باندې قام دوکه کړي. ځان نوم د اسلام آباد اسلام دی، خو د اسلام شاته لالچ د اسلام آباد دی. ګرانو وروڼو، په دې خاوره د اسلام او د کفر جنګ نشته. په دې خاوره د پاکستان د وفادارۍ او د پاکستان د بې وفایۍ جنګ نشته. که موږ سوچ وکړو نو موږ ټول پاکستانیان، بلکې دا پاکستان چې څونه د پنجاب دی، دا پاکستان چې څونه د آزاد کشمیر دی، دا پاکستان چې څونه د سند دی، زما په سوچ دا پاکستان هماغومره د پښتونخوا دی او هماغومره د بلوچستان. موږ ټول
د دې ملک دپاره جدوجہد کوو بلکې دا ولرو چې الحمدلله دا باچا خانو دا د هغه نظریه وه چې هغه خپل ټول جدوجہد ډډې ته کېښودو خو چې پاکستان آزاد شو نو وی راځئ چې اوس یې آباد کړو تش آزادول نه و ګرانو ورونو دلته کو په موږ د کفر فتوې لګي دلته کو موږ باندې د پاکستان د غدارۍ فتوې لګي دلته کو په موږ باندې د هندوستان د روس د امریکې او پته نه لګي د چا د ایجنټۍ فتوې لګي د هغې وجه واحد او واحد چې موږ د چا ایجنټو والا نه یو بلکې په دې خوله چې د باچا خان بابا پیروکاري د باچا خان د نظریې او د سوچ او د فکر پیروکاري هغه به د خپل قام د حق خبره زه د امریکې د حق خبره نه کوم ولې دا پښتون د اسرائیل دی یا د پښتونخوا پښتون د هندوستان دی خو چې نه زه کله د خپل پښتون د حق خبره کوم زه کله د خپل پښتون د خولې د لوړۍ خبره کوم نو بیا داسې ښکاري چې لکه زه یا هندوستان نه لګیم یا امریکې نه لګیم یا چېرته روس نه لګیم بیا زه د هغې ایجنټي کوم ګرانو وروڼو موږ نظریې نه دي پرېښې موږ د مشرانو لارې نه دي پرېښې هغه د باچا خان بابا هماغه خبره ده چې زما د بچي د قام د بچي د خولې لوړۍ ده زما د بچي وسایل دي زما د قام خاوره ده زما د بچي خاوره ده په دې خاوره او په دې وسایلو سل په سل اختیار هم د دې پښتون دی دا د ولي خان بابا هماغه ناره ده چې کومې موږ او تاسو له راکړې ده چې لکه اوس دې ځوانانو زما په مخ کې څرګنده کړه چې خپله خاوره او خپل اختیار نه منو د بل اختیار دا د ولي خان بابا هماغه نشاندهي ده چې هغه به وایي چې هغه انګریز ته ډېر خو پخوا به دا شملې په چاټو کې کېدې نو ولي خان بابا به دا مثال ورکو وی انګریز په دې ښه دی چې کو د هغې چاټۍ نه کوچ وړي نو شمله ماته پرېږدي او که نه شمله وړي نو کوچ ماته اوس وی په داسې بلاګانو اورېدلي یو چې شمله او کوچ خو پرېږدی سره د چاټۍ رانه څخه دا هماغه د دې خاورې اختیار دی او موږ پښتانه په دې پوهېږو چې زموږ د نن او د سبا قائد زموږ رهبر جناب اسفندیار ولي خان او د هغه ملګرو په 11 ممبرانو په قومي اسمبلۍ کې 11 ممبران څه شیز دی خو د ولي خان بابا انشاءالله هغه چاپان یو کوم چې به هغه وي چې یو ټرک هندوانو له یو چاقو کافي دی نو دا د اسفندیار خان او د هغه سره یې شمول 10 امنېګانو 11 امنېګانو دې قام له دې خاورې له پښتونخوا له بلکې تشې پښتونخوا له نه ټولو وړو قومونو له دا 13 عیني ترمیم په شکل کې د وسایلو اختیار ورکړ ګرانو وروڼو دا د وسایلو اختیار خو په عیني طرز موږ ته میلاو شو او پښتنو وکتل چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ دور و چې د هغې نه مخکې په شپېتو کالو کې په پښتونخوا کې 6 یونیورسټۍ وې عوامي نیشنل پارټۍ په خپل دور حکومت کې 8 یونیورسټۍ نورې شوې په پښتونخوا کې 40 کالجونه عوامي نیشنل پارټۍ په خپل دور حکومت کې 40 کالجونه نور دغسې سکولونه دغسې په دې پنډال کې به استادان ناست دي ایجوکیشن منسټري عوامي نیشنل پارټۍ سره وه الحمدلله عوامي نیشنل پارټۍ د استادانو سټرکچر بدل کړو نن الحمدلله د ښه کورنو خلک غواړي چې هغه د استازي وکړي هغه د په سرکاري سکول کې استادان شي داسې د بلا شي کارونه په عوامي نیشنل پارټۍ وکړل دا موږ د کورونو نه یا خپل جایدادونه مو خرڅ نه کړل بلکې ستاسو حق ستاسو وسایل هغه هم ترې راوړل او په دې خپل قام او په خپله خاوره مو لرغول بیا موږ ګورو چې څنګه هم شو په عوامي نیشنل پارټۍ حملې شروع شوې خودکش دھماکې شروع شوې د لیډرانو نه واله تر د ورکرانو پورې دا د پېښور دا مشران چې تاسو ته مخامخ ناست دي چې دا سپیکر صاحب خوشدل خان چې د سارې ته خپل ګاون واچو لاغړو نو په اسمبلۍ کې مې د پښتنو نمایندګي وکړه او د اسمبلۍ نه واپس چې به راغی نو بدقسمتي د پښتنو وه خو داسې پښتانه پکې وو چې ټوپک مې په غاړه کړو
نو د خپل کلی او د علاقې څوکیداري به ټوله شوه. داسې خلک به څنګه را پیدا کړي چې هغه بمونو ته ځان نیسي او خودکشو ته ځان نیسي. دلته خو یو صاحب د ډېرو مزو چرچو نه پس پارټي بدله کړه، نوې پارټي جوړه کړه، بې وفایي وکړه چې معلومات هم وکړل. نو په یو سیف هاوس کې پته 4 غنټې تېرې کړې وې. نو په 4 غنټو کې چې خلک ایمانونه بدلوي، دا خلک به ستاسو دپاره څه خبرو کي، دا خلک به ستاسو څه آواز وشي. اور وہ جو کہتے تھے کہ ٹکر کے لوگ مل گئے، وہ جو کہتے تھے کہ ٹکر کے لوگ مل گئے، وہ بیچارے ایک تھپڑ کے رہ گئے. ان کا منہ لال ہوتا ہے، آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کہ میڈیا پہ انٹرویو کر لیتے ہیں اور پھر پارٹی بھی بدل لیتے ہیں. یہ ہمت صرف اس نظریے میں، یہ ہمت بادشاہ خان بابا اور خدائی خدمتگاروں کے اس خون میں، اور وہ ہمت یہ ہے کہ اپنی قوم کی خاطر، اس مٹی کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، یہ سزائیں تو کم ہے، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنی قوم اور اپنی مٹی کے بیانے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. میں یہ واضح کر دوں اور یہ میں واضح کر چکا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، ہمارے بھائی میڈیا والے بھی کھڑے ہیں، ان کا کام ہے تنقید برائے تنقید. لیکن آپ کی تنقید کو میں موقع دیتا ہوں، آپ کی تنقید برائے تنقید کو میں موقع دیتا ہوں. میں یہ واضح کر دوں کہ 18ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ پاکستان کا خاتمہ ثابت ہو. اس دفعہ جو حقوق ہمارے اکابرین نے آئینی طور پہ ہمارے لیے جیت چکے ہیں، اس دفعہ ہم وہ چھوڑنے کو نہیں تیار. ہم 100 سال جدوجہد اسی نظریے پہ کرتے آئے ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی. پہلے 47 سے لے کے ہم نے اپنے حق کی بات نہ کی تاکہ پاکستان چل سکے. پھر 73 کے آئین کے وقت ہم پیچھے ہو گئے تاکہ پاکستان بچ سکے. لیکن اب اگر ہمیں یہی نشانہ ملتا ہے کہ پاکستان کی بچت ہمارے قوم کے بچوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے میں ہے، تو پھر اس دفعہ اس پاکستان کے بچانے کے لیے ہم مزید قربانیاں دینے کو تیار نہیں. پختون قوم تیار ہے. تاسو خپل حق گٹل غواړئ، خپل حق کو چاته نور پرې ښودل نه غواړئ. خو ستاسو د بچو نوړی څوک وړي، خپل بچي پې مړئ او ستاسو بچي خدای نه کړه لوګي مري، تاسو تپوس کولو نه به راپاڅئ که نه به راپاڅئ. تاسو حق څه دی؟ زما نه مخکې خبره وشوه، دا پښتونخوا خاوره بجلی جوړوي، ارزان ترینه بجلی جوړوي. 6,000 میگاواټ بجلی جوړو، څه کم په 1 روپۍ یونټ خرچه باندې بجلی جوړو. واپډې هیډ سټیشن چې دی نو په لاهور کې دی. زما بجلی ځي لاهور ته، لاهور نه واپس ما ته 1,900 میگاواټ ملاویږي. زه 6,000 میگاواټ جوړو، ما ته ملاویږي 1,900. زما ضرورت کې 3,000 میگاواټ. زه د خپل ضرورت 2 چنده بجلی جوړو، ما ته د خپل ضرورت نیمه بجلی ملاویږي. اختیار چا سره دی؟ لاهور سره. نو پښتنو چې د غنمو قات راشي، تاسو په ایمان ووایئ لاهور اول څه کوي؟ پنجاب څه وکړي؟ اول په تاسو غنم بندي چې غنم د پنجاب دي، اول به پنجاب پوره کوي، بیا به نور ملک ته ځي. بالکل ټیک ده. حکم دغه خبره ده. نو بیا زما د پښتون بچي دا حق جوړېږي چې دی دې راپاڅي او دی دې په پنجاب بجلی بنده کړي، ځکه چې بجلی د پښتون ده. اول به پښتانه کورونه رڼا کېږي، بیا به په نور ملک رڼا کېږي. ګرانو ملکونه دا زموږ د دنیا په لکاو مزدوران اماراتو ته تللي دي. ابودابي کې څه دي؟ تیل دي. او دا هغې تیلو د وجې هغه ټول ملک مخ په وړاندې روان دی. راشه نور زما په خاوره تیل دي، خو زما خاوره ترقي نه شي کولی. زما په خاوره ګیس دی، خو زما خاوره ترقي نه شي کولی. زما په خاوره یورینیم دی، زما خاوره ترقي نه شي. زما په خاوره کرومایټ، نیپرایټ، زما خاوره ترقي نه شي. زما خاوره د خدای مالامال، زما وطن د سرو سپینو نه ډک، خو زما بچی نه لغړ خپې بلخپې، زما لاره کوڅه ویرانه، زما کور اجره برباد، زما جومات شهید، زما د سکول نظام نشته، زما د اسپتال نظام نشته. زما وطن دغه حال دی. مال نشته، حال نشته، خو خامار پروت دی. زما د بچي نوړی وړي، زما د بچي پکې. نو پښتنو تر کومې پورې به غلې ناست یو؟
تر کومې پورې به وینو چې زما حق به لوړي، تر کومې پورې به ځان ته کوو چې زما د بچي نوړی به لوړي. او زه د دغسې ناست یم. نو ګرانو وروڼو بیا ایمان به تېروو، ایمان به دا تېروو چې من د باچا خان پیروکار کوتک ته نشو لاس کولی، ټوپک ته نشو لاس کولی، کاڼي ته نشو لاس کولی، نور څه نشو کولی، بلکې د آیین د لارې د خپل حق دپاره جدوجہد کولی شو. او پښتنو زه خو انشاءالله هر حق ته تلو ته تیار یم. آیا د خپلو بچو د حق دپاره، زما لپاره نه، د خپلو بچو د حق دپاره تاسو ما سره ودرېدو ته تیار یې؟ تاسو دا خپله بجلي ګټل غواړئ او که نه ګټل؟ تاسو خپل دا ګیس او تیل خپلول غواړئ که نه یې خپلول غواړئ؟ تاسو د خپلو بچو مستقبل بدلول غواړئ که نه یې بدلول غواړئ؟ تاسو د خپلو بچو مستقبل روښانه کول غواړئ؟ نو چې غواړئ بیا د دې یو لار، د دې واحد لار ده، نه ملا نه زاني خان نه بل بلکې که خپل قام خپلوئ، خپل خاوره خپلوئ، خپل وسایل خپلوئ، تش اتم نه هر تاریخ چې انتخابي ایمان تیر کې لاټین سره ودرېږي، لاټین له اختیار ورکې، پښتنو له اختیار ورکې، خپل کور له اختیار ورکې. دا مې در سره لوست دی چې انشاءالله ستاسو په اختیار به د کرسو سیاست نه کوم، انشاءالله ستاسو په اختیار به کرسو ته نه کېنوم، بلکې انشاءالله ستاسو په اختیار به هم ستاسو اختیار خپلوم، ستاسو د بچو اختیار به خپلوم او تاسو نه به په دې تمه او په دې امید چې عوامي نیشنل پارټي د پاکستان د جمهوریت یو مثال دی. دا د پرون د یو پارټۍ انتخاب وشو، زما په خیال چې دا د پی ایس ایف هلکان زیات تعداد کې ناست دي، بلکې زما په خیال چې د میډیا په کنډینر تعداد زیات دی، خو پرون د پی ټي آی په انتخابات کې دونه تعداد هم او صاحبه اول خو په پاکستان حکومت کې شی سلیکټډ و، خو اوس خو په پارټۍ دننه مرسه سلیکټډ شو. خو چې دا ځان ته ډېر هوښیار وایي، نو تاسو خیال کړي پښتو متل دی هوښیاره مرغۍ یا نه ګیرېږي او یا د دواړو. نو هغه یو صاحب په یو ټکي لیډر شو، یو صاحب په یو ټکي لیډر شو، خو د بدقسمتۍ نه دې ته وایم چې همدغه وړګې ستاسو صوباړې او همدغه وړګې ستاسو عمران. دا بدقسمتي ده ستاسو چې عمران هم وړ گیا او صوبان هم وړ گیا. دا الله د خیر کی چې الیکشن پورې به جمدیم پاتې شي. ګوره تاسو ورسره ګزاره کوئ ډېر ورته چې راځي ډېر لکې رڼکې مه ګورئ چې ډېر ګډوډ دی. بل د دغې کرسۍ دپاره یې هره پارټي وکته، دې لکه هغه پیپل پارټي پټو، پیپل پارټي آفتاب خان. نو بیا زمون په وخت کې حکومت کې بیا منګ لراغې پیپل پارټي بوټو، نو بیا عمران خان. نو د عمران چې ورله څوک کړل خدای شته خو یو لیډر چا سره دونه دا د عمران چې دې سړي سره څو نه وکړل. زما په خیال لیډرشپ په خپلې پارټۍ کې به کمو خلکو سره دونه ښېګړې کوي. خو دا سړی بیخي ما چې اول مثال ورکړو چې دا د کرسو داسې لالچیان دي چې دې کرسو پسې مور او پلار هم پرېږدي، مور او پلار هم ورپسې بدلوي. دا خو یو عمران دی چې ورپسې. خو د بدقسمتۍ نه عمران دا نه پېژندل. عمران چې طاقت کې راته همدا خلک ورله دي راوستل، هغه خلک یې راوستل چې د هغې سوچ، اس فکر، اس ایمان، اس پښتو نه وه، بلکې هغې د کرسو دپاره ټول عمر یا بوټ پاک کړی دی یا یې سلوټونه کړي دي، او چې دغې فوجیانو ورته ویلي دي چې سوټې په سرو تپې، هغې سوټې راغښتي دي په سر تپې. خو دی جاړي چې دغه خلک دنه روان دی، دا احساس پرون ده. ګرانو وروڼو ما چې کومه خبره کوله نو عوامي نیشنل پارټي د جمهوریت یو مثال په پښتونخوا کې ګرځي. مه هېروئ تاسو ته مخامخ دا دوه کسان چې کوم ستاسو د صوبې اسمبلۍ او د قومي اسمبلۍ امیدواران دي، دا تاسو ته نه چا نخلي. دغه ما ته مخامخ دا تصویرونه زما د ټول تاریخ چلی دی. مه هېروئ ارباب ایوب جان صاحب، مه هېروئ هدایت الله چمکني صاحب. دا ستاسو د دې خاورې ستوري وو او انشاءالله ثاقب خان چمکني او ارباب عثمان صاحب به ستاسو د دې خاورې ستوري وي. زه په دې ما د ګډو الفاظ معذرت کوم.
سیاست کی خبر الحمدللہ آغا دی چی سریر دلائل و منصر او کدلتا بمیاش کم ولاریو نو زمان دلائل ختمی گی نہ زمان سیاست ختمی گی او نہ زمان سیاسی محلس خدا وقت تقاضا داوی چیز دستاسو دا انتظار دا کڑے ختم کم ساسو دیر وقت شتاسو راغلی ہے دلتا یوار بیا زرباب صاحب تا ز د پیښور ارګنایزر خوشدل خان او داغي ارګنایزینګ کمیټه تا ز د ثاقب خان او داغي کورنه ارباب صاحب ارباب عثمان صاحب او داغي د کورنه د خپل ټولو تنظیمونو چا چې نن په دې کامیاب کنونشن کې خپل هلې ځلې کړې دي د خپل ځيلي تنظیمونو د سالارانو صاحبانو زه د پی ایس اف د ځوانانو زه د مرګري وکیلانو مرګري استادانو مرګري لیکوالانو نور کومه څوک پاتې کیږي د ټولو شکریا ادا کوم زه په خصوصي توګه د میډیا د مرګرو شکریا ادا کوم او بیا ګران ورونو دا داد ورکه او لاسو پړقوي خپل د پښتونخوا پولیس لپاره زه د پولیس والا شکریا ادا کوم